أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د بدر د جنگ اسباب او د مکې د کافرانو له طرفه چې کومې کاروایي وې دغې خلاف عمل او دغوی منصوبې درولو لپاره چې کومه کاروایي رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی وه دغې څه ذکر شوی و. اوس به د بدر د جنګ نه مخکې چې کومې سریې او غزوات شوي وو د هغوی به په اختصار ذکر مخکې کوم او بیا به د مکې د کافرانو د جنګ لپاره چې کومه تیاري وه د هغې به څه حالات بیانوم انشاءالله. د حضرت حمزه سریه دا وړومبۍ سریه وه چې په وړومبي هجري کال کې د روژې په میاشت کې شوې وه چې کومه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم لېږلې وه او دې ته سریه سیف البحر هم ویلې کېږي. د دې بیرغ سپین و او د دې علمبردار ابو مرصد غنوي رضی الله تعالی عنه وو. دا سریه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د روژې په میاشت کې په وړومبي هجري کال کې لېږلې وه او خپل تره حضرت حمزه بن عبدالمطلب د دې امیر مقرر کړی وو. هغوی سره 30 مهاجران سواره وو او دا خلک د ایس په اطرافو کې د بحر احمر تر غاړې پورې تللي وو او د قریشو یوه قافله وه چې د ابو جهل په سرکردګۍ کې شام نه را روانه وه نو د هغې سره دوی مخ شوي وو. ایس د رابق په د سویل په اړخ تقریبا 30 کیلومتره په فاصله یو ځای دی چې د سنت المرا په خوا کې دی او د مدینې نه د رابق فاصله تقریبا 240 کیلومتره ده. دلته د یوه چینه ده زنابت الایس نومي چې ګیر چاپیره تنه د کیکر وغیره چې کوم ونې دي هغه په کثرت او د په وجه دې ته ایس ویلې کېږي. دلته بنو سلیم آباد وو او شام ته چې کوم د بتلې د قریش تجارتي قافلې هغه به دې ځای نه تېرېدې. بهرحال دواړه فریقان یو بل ته مخې ته صفونه سم که یو بل سره مخ شو جوختو چې د دوی ترمنځ جنګ شوی وی خو د قبیلې یو رئیس د هغوی ترمنځ راغلو او صلح وکړه دواړه بیا واپس لاړه. بیا د عبیده بن حارث سریه د شوال کې په وړومبي هجري کال کې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم حضرت عبیده بن حارث سره د شپېتو مهاجرو دغې کمانې ورله ورکړه او د رابق سره جوخت سنت المرا ته روان کړي وو. هلته ابو سفیان ورسره د هغې 200 سواره وو هغې سره دوی مخ شوي وو. دواړه طرفونو نه په یو بل غشي ویشتلي شوي خو باقاعده جنګ نه و شوی. حضرت سعد بن ابي وقاص هغه ورځ د ټولو نه مخکې غشې چلولې وه د نه مخکې چې د مسلمانانو او د مشرکانو ترمنځ تیراندازي نه وه شوې. دا د اسلامي تاریخ وړومبی غشې وو وړومبی تیر وو چې ورباندې حضرت سعد چې ویاړ کولو نو دا په ځای وو. بیا دواړه فریقان خپلو علاقو ته لاړه او سنت المرا چې کوم دی دا د رابق نه
د رابغ ښار نه تقریبا په شمال مشرق کې تقریبا د 55 کیلومتره په فاصله ده او د مدینې نه د دې فاصله 200 کیلومتره ده. بیا د حضرت سعد بن ابي وقاص سریه دا په وړومبي هجري کال کې د ځینو د قول مطابق په 2 هجري کال کې رسول کریم د حضرت سعد بن ابي وقاص د شلو کسانو امیر جوړ کړي او روان کړي وو او حکم ورکړو چې هغې د خرار چې کومه ودې دینه د مخکې نه ځي نو هغوی پیاده روان شوي وو د شپې د ورځې په پټ وو د شپې به هغوی سفر کولو ان تر دې چې هغوی خرار ته ورسېده او د هغوی مقصد د قریش چې کومه تجارتي قافله وه هغه ودرول وو خو کله چې دا دسته خرار ته ورسېده نو هغوی خبر شو چې قافله پرون د دې ځای نه تېره شوې ده نو هغوی بغیر د څه جنګ نه واپس راغله او د خرار باره کې دا لیکلي دي چې دې معنی دي د اواز سره روانې اوبه او خرار د حجاز په علاقه کې د جوفه سره جوخت یو ځای نامه ده. بیا ودان غزا یا غزا ابوا دا د 2 هجري کال او د سفر میاشت کې شوې وه. په سفر 2 هجري کال کې رسول کریم د شپېتو یا اویاو مهاجرو سره ابوا یا د ودان طرف ته تللی وو. د ابن سعد چې کوم مورخ د دغې په خیال دا وړومبی غزا وه چې پکې رسول کریم په خپله شریک شوی وو. هغوی رسول کریم حضرت سعد بن عباده په مدینې کې خپل نایب مقرر کړي وو او هغوی د ابوا مقام ته چې ورسېده نو د هغوی اراده د قریش تجارتي چې کومه قافله وه هغه ودرول وو خو چې هغې هلته ورسېدو نو د هغې هلته رسېدو نه مخکې هغه قافله هلته تللې وه نو هغوی د بنو زمره چې کوم سردار و مغشي بن عمرو زمري هغې سره د صلح معاهده وکړه او معاهده دا شوه چې هغوی به رسول کریم په بنو زمره باندې حمله نه کوي او نه به بنو زمره د هغې خلاف څه کاروایي کوي او نه به څه کاروایي کې برخه اخلي او نه به د دوی د رسول کریم د دشمن مدد کوي. او په دغه سفر کې هغوی د رسول کریم د مدینې نه 15 ورځو پورې بهر وو او ودان چې کوم دی د دې باره کې لیکل شوي دي چې د مکې او د مدینې ترمنځ یو ځای دی او بمانه د 14 کیلومتره په فاصله دی چېرته چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم والده خخا ده. د جوفې نه د دې فاصله تقریبا 100 کیلومتره ده. حضور فرمایي چې دا د ځایونو نومونه او دا خبره زه ځکه بیانوم چې ځینې احمدیان چې هلته سفر کوي د عمرې لپاره ځي نو د تاریخ نه د خبرېدو په وجه هغوی دغه ځایونو ته تلل غواړي نو لږ تعارف وشي د دغه ځایونو. د بواد غزا دا په ربیع الاول په 2 هجري کال کې رسول کریم صلی الله شوې وه. دا غزا د 2 هجري کال ربیع الاول په میاشت کې شوې وه. رسول کریم حضرت سعد بن معاذ د مدینې امیر مقرر فرمایلي وو خپل 2 صحابه سره د قریش قافله ودرولو له وتې وو. په دغه قافله کې امیه بن خلف هم موجود وو او 100 نور قریشیان وو او 2500 اوښان ورسره. رسول کریم چې کله د رضواب سره جوخت ورسېده بواد ته نو هلته د چا سره مخ شوي نه وو او بیا هغوی د مدینې ته واپس راغله. په دغه غزا کې د بیرغ رنګ سپین وو او دا سعد بن ابي وقاص اوچت کړی وو. د بواد باره کې لیکلي دي چې دا د جوهینه قبیلې 2 غرونه دي چې د مکې نه شام طرف ته چې کومه لاره ځي نو هلته دي او دې سره د رضوا مشهور غر دی او د مدینې نه د بواد فاصله تقریبا 100 کیلومتره ده. بیا د اوشیره غزا رسول کریم ته خبر ملاو شوی چې د قریش یوه تجارتي قافله د مکې نه راوتې ده او د مکې خلکو په دغه تجارتي قافله کې خپل ټول مال لګولی دی چې دې نه چې کومه ګټه وشي هغه به د مسلمانانو خلاف په جنګ کې استعمالوي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په جمادی الاولی یا د یو روایت مطابق جمادی الثانی 2 هجري کال کې د مدینې نه د 1.5 یا د 200 کسانو سره په سفر روان شو او چې کله هغوی اوشیره مقام ته ورسېده نو هغوی ته معلومه شوه چې د قریش چې کومه تجارتي قافله وه هغه د دې دلته رسېدو نه یو څو ورځې مخکې دلته نه روانه شوې ده هلته نه تللې ده او د مکې او د مدینې ترمنځ د بنو مدلج په علاقه کې د
یمبو سره جوخته وه علاقه وه چې نامه او شیره وه. نو هغوی یو څو ورځې پورې بیا هلته ایسار وو او د بنو مدلج او د بنو زمره او د دې حلیفانو سره دوی د صلح معاهده کړې وه او نه پس مدینې ته واپس تشریف یوړو. دا د مکې د قریشو هغه تجارتي قافله وه چې د شام نه چې بیا دا واپس راغلی و، نو رسول کریم بیا دې پسې وتی وو او د بدر جنگ شوی وو. غزوه بدر الاولی. چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د غزوه عشره نه مدینې ته واپس راغله، نو لا 10 ورځې تېرې نه وې چې کورس بن جابر د مدینې په یو مالسړ باندې حمله وکړه او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې په تعقب کې وته او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت زید بن حارثه خپل نائب مقرر کړی وو او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم بدر ته جوخت صفوان نومې وادي ته ورسېده. دا بدر سره جوخته یو وادي ده، خو کورس بن جابر ډېر په تزل ته نووتو او دوی بیا نه موندو. دغه غزا ته غزوه بدر الاولی ویل کېږي او د نه پس رسول کریم واپس مدینې ته تشریف راوړه. دې ته بدر الاولی دې لپاره وایي ځکه چې بدر نه یو طرف ته صفوان مقامه پورې د مسلمانانو لښکر رسېدلی و. په سیرت الحلبیه کې دا بیان شوي دي د کورس بن جابر په باره کې چې کوم حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تفصیل لیکلی دی، نو هغوی دا وایي چې د کورس بن جابر دا حمله یو معمولی د کلیوالو غارتګري نه وه، بلکې دا د قریشو له طرفه د مسلمانانو په خلاف یو په خاص اراده راغلی و، بلکې ممکنه چې د دې نیت خاص د رسول کریم ته د نقصان رسولو و. خو مسلمانان چې هغه وکته چې خبردار دي، نو دغې په وخوانه صرف لاس صفا کووتو او دې نه دا معلومیږي چې قریشو دا اراده کړې وه چې په مدینې به چاپې وهو، مسلمانان به تباہ و برباد کوو. خو دا یاد ساتل پکار دی چې دې نه مخکې مسلمانانو ته د جهاد بالسیف اجازت ملاو شوی و او هغوی په خپله د حفاظت په خیال باندې د دې متعلق ابتدایي کاروایی شروع کړې وه، خو لا تر اوسه د دوی له طرفه کافرانو ته عملاً هیڅ قسمه د ژوند یا د مال نقصان نه رسېدلی، خو د کورس بن جابر په حمله مسلمانانو ته عملاً نقصان رسېدلی و. نو د مسلمانانو له طرفه د قریشو د مبارزې د قبلولو نه پس د عملی جنگ کې اولیت کافرانو کړی و. بیا د عبدالله بن جاش رضی الله تعالی عنہ سریه د مکې سره جوخته د نخله وادي دلته دا سریه شوه. دې باره کې لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رجب په میاشت کې عبدالله بن جاش سره د اتو مهاجرو روان کړي وو. په دې کې انصارو نه یو تنم شامل نه و. هغوی له یو خط ورکړی و، دا ورته هدایت فرمایلی و چې د 2 ورځو سفر چې وکړي نو نه پسه به دا خط ګورئ او دې کې چې کوم حکم ورکړی شوی د هغې مطابق به عمل کوئ او خپل یو ملګری به هم ځان سره په تلو مجبوروي نه. نو حضرت عبدالله بن جاش د 2 ورځو سفر نه پس چې حکمنامه پرانیسته او لوستنو پای کې لیکلي وو چې کله ته زما دا خط پرانیزې وګورې نو خپل سفر به جاري ساتئ تر دې چې نخله مقام ته چې د طایف او د مکې ترمنځ دی هلته به ورسې. هلته د قریشو چې کومې سرګرمۍ دي هغې باندې به نظر ساتئ او د هغوی د حالاتو نه به موږ خبره. نو حضرت عبدالله بن جاش دا تحریر ولیدو نو هغوی دا وویل چې په ما باندې چې ما واورېد چې زه به اورم او اطاعت به کوم. بیا خپل ملګرو ته ووایي چې رسول کریم ماله حکم راکړی چې زه د نخلې طرف ته ورشم او هلته د قریشو په سرګرمو باندې نظر وساتم او دې لپاره چې رسول کریم د هغې د حالاتو نه خبر کړم. او هغوی زه منې کړی یم چې تاسو کې څوک مجبوره کړم ځان سره په تلو باندې. نو تاسو کې چې کم تن د شهادت ارزو لري هغه د ما سره راځي او څوک چې واپس تلل غواړي خوښوي نو هغه د لاړ شي.
خو د هغوی د ملګرو کې یو تن هم د هغوی ملګرو نه یو تن هم واپس لا نړو او ټول د حجاز طرف ته روان شو. په لاره کې یو ځای کې د حضرت سعد بن ابي وقاص او د حضرت عتبه بن غزوان اوښ ورک شوی و. هغوی دواړه د هغې په تلاش کې شاته پاتې شو او حضرت عبدالله بن جاش سره د نورو ملګرو چې کوم باقي وو هغې سره نخله ته ورسېده. هلته د قریشو یوه قافله تېره شوه چې کشمش او سرمن او د قریشو د تجارت سامان اوچت کړه روانه وه. په دغه قافله کې عمرو بن حضرمي هم شامل و او چې کله د مکې قریشو د مسلمانان ولیده نو ووېرېده او حضرت عکاشه بن محسن د هغې مخې ته چې ظاهر شو نو هغوی خپل سر خرایلی وو. نو کافران چې هغې ولیده نو مطمئن شو دوی چې د ویرې خبر نه ده، دوی عمرې لپاره روان دي. بیا مسلمانانو مشوره وکړه چې دا د رجب آخري ورځ ده او که موږ دوی سره جنګ کوو دوی وژنو نو دا د حرمت والا میاشت ده او که نن انتظار کوو نو په شپې کې به دوی د حرم په حدودو کې داخل شو، بیا به زموږ په لاس نه راځي. نو آخر ټولو په دغه خبره اتفاق وکړو چې په قافلې د حمله وکړی شي. دا تفسیر ضروري چې مخکې بیان شوی دی د صحابه په ذکر کې. نو حضرت واقد بن عبدالله تمیمی او تیر د عمرو بن حضرمي طرف ته داسې وویشتو چې په هغه بیا مړ شو او 2 کسان مسلمانانو قید هم کړه او یو کامیاب شو په تښتېدو کې. نو حضرت عبدالله بن جاش او خان هغه دواړه قیدیان د ځان سره کو مدینې ته رسول کریم ته حاضر شو او چې کله حضرت عبدالله بن جاش مدینې ته راغله نو رسول کریم هغې ته وفرمیل چې ما خو تعالی دا حکم نه درکړی چې ته د حرمت والا میاشت کې جنګ وکړه. او هغوی او خان او هغه دواړه قیدیان ایثار کوي کې یو څیز هم قبلولو نه هغوی انکار وکړو. او ناکام خلک چې دا و چې مال لوټل مقصد و نو مال لوټل مقصد نه و، که داسې وي نو هغوی به ورله شاباش ورکړی و چې ډېر ښه دې وکړه. خو یې ورته وفرمیل چې تا غلط کار کړی دی، تاسو غلط کار کړی دی. بل طرف ته قریشو هم شور جوړ کړو چې مسلمانانو د شهر حرام حرمت پاماله کو. او کم تن چې مړ شوی و عمرو بن حضرمي هغه یو رئیس تن و او بیا هغه د عتبه بن ربیعه چې د مکې رئیس و د هغې حلیف هم و. نو ځکه دغه واقعې د قریش ډېر په غوسه کړي وو. هغوی مخکې نه زیات په جوش او په خروش په مدینې د حملې تیاری شروع کړې. نو د بدر چې کوم جنګ و هغه زیاتره د قریشو نه دغه تیاری او د دشمنۍ د جوش نتیجه وه. نو په دغه واقعه په مسلمانانو او په کافرانو دواړو کې ډېرې خبرې شوې او بیا آخر دا آیت د قرآن نازل شوی و د وحی په صورت کې د مسلمانانو د تشفع سبب شوی و. خدا پاک فرمایي چې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ان دینکم ان استطاعوا. یعنی خلک تا نه تپوس کوي چې شهر حرام کې د حرمت والا میاشت کې جنگ کول څنګه دي. نو دوی له جواب ورکړه چې بېشکه حرمت والا میاشت کې جنګېدل ډېره بده خبره ده، خو حرمت والا میاشت کې د خدای د دین نه خلک په جبر منع کول بلکې د مسجد حرام او د شهر حرام دواړو کفر کول، یعنی د دې حرمت پاماله کول او بیا د حرم په علاقه کې د دې ځای اوسېدونکي په زور وباسل لکه څنګه چې تاسو یا مشرکانو کوئ لګي. دا ټوله خبره د خدای په نظر کې په شهر حرام کې د جنگ په مقابله کې زیاته بده خبرې دي. یقینا د حرمت والا میاشت کې په ملک کې د ننه فتنه پیدا کول د دغه قتل نه بدتره خبره ده چې د فتنې د ودرولو لپاره وکړی شي. نو یو مسلمانانو د کافرانو خدا حل چې هغوی ستاسو په دشمنۍ کې دومره ړانده شوي دي چې په هر ځای کې او په هر وخت تاسو سره به جنګ نه به هغوی چېرته ونه درېږي او هغوی خپل د جنګ به جاري ساتي حتی ان تر دې چې تاسو د خپل د دین نه واړئ په شرط د دې چې د طاقت بیا مومي.
نو بهرحال د خدای په علم کې خدا وو چې دا کافران د مسلمانانو د دین د اړولو کوششونه به کوي. نو ځکه چې هغه چې کوم عمل شوی په هغې باندې خدای پاک هېڅ د خفګان اظهار نه وکړ. نو تاریخ نه دا ثابته ده چې د اسلام خلاف د قریش رئیسانو خپله چې کومه د خونینه پروپاګنډه وه دا به د حرمت والا میاشتو کې برابر جاري ساتله، بلکې د چې کومې دا مقدسې میاشتې وې دا به د اجتماعاتو د سفرونو نه به فایده پورته کوله او په دغه میاشتو کې به هغوی خپل مفسدانه کاروای نورې به هم زیاته تیزه کړي او ډېرې په بې حیایۍ به هغوی بیا خپل زړه له د دروغو تسلی ورکولو لپاره د عزت چې کومې میاشتې دي هغه به خپل ځای نه یو خوا او بل خوا منتقله کړي او دې ته به هغوی د نسي نامه ورکوله. او د دې په جواب کې د مسلمانانو خو به تسلي کېده خو قریش هم چې کوم وو هغوی یخ شو، هغوی هم خبر شو چې وحي نازله شوې ده. نو دغه دوران د دې خلک هم خپل هغه 2 قیدیان خلاصولو لپاره مدینې ته ورسېده، خو چونکې لا تر اوسه سعد بن ابي وقاص او 2 واپس نو راغلي نو ځکه رسول کریم د هغوی متعلق خدشات لرل سخت. نو که هغوی چې هغوی د قریشو په لاس ورغله نو قریش به ژوندي نه پرېږدي. نو رسول کریم د هغوی تر واپسۍ پورې د قیدیان پرېښودو نه انکار وکړو. دا یې وفرمایل چې زما کسان چې کله په خیر مدینې ته راورسي نو بیا به زه ستاسو کسان پرېږدم. نو چې کله هغوی دواړه بیا راورسېده نو رسول کریم فدیه واخیسته او دا دواړه قیدیان یې بیا پرېښوده. بیا غزوه بدر الکبرا په قرآن کې دغه غزا ته یوم الفرقان ویل شوی دی. دا غزا یوم الفرقان ګرځول شوی ده په قرآن کې. حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي چې رسول کریم لپاره د فرقان د بدر جنگ وو او په دغه ورځ د مخالفانو چې کوم زبردست طاقت لرونکي وو د هغوی چې کوم مشران وو هغه وژل شوي وو او مسلمانانو ته فتح او غلبه ترلاسه شوې وه. حضرت خلیفة المسیح اول یو بل ځای کې د فرقان لفظ مطلب بیانې فرمایي چې قرآن نه ماته د دې دا معنی معلومه شوې دي چې فرقان نامه ده د هغه فتح چې د هغې نه پسه د دشمن ملا ماته شي او دا د بدر ورځ وه. دغه غزا ته بدر الثانیه یا بدر الکبرا، بدر العظما او بدر القتال هم ویل کېږي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملاوه شوې وه چې ابو سفیان د قریشو یوې تجارتي قافلې سره د شام نه واپس را روان دی چې پکې 1,000 روخان دي او په دې کې د قریشو ډېره زیاته سرمایه لګېدلې وه. که چا سره یو مثقال یعنې 115 ماشې سره زر د وزن برابر هم سره زر یا مال وو نو هغه هم هغه په دغه قافله کې لګولی وو. دا ویل کېږي چې په دې کې ډېرې زیاتې پیسې لګېدلې وې او په دغه قافلې کې د 30 یا 40 یا د روایت مطابق 80 کسانو. دا هم هغه قافله وه چې ورپسې رسول کریم مخکې راوتي وو او مشهره مقام ته رسېدلي وو خو هغه وخت دا قافله شام طرف ته روانه شوې وه. دغه مهم لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم جماد الاولی یا د جماد الاخر په میاشت کې 2 هجري کال کې روان شوی وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه قافلې د واپسۍ نه خبر شو نو بیا مسلمانانو له دعوت ورکو ځان سره د وتو. دا یې وفرمایل چې د قریشو دا تجارتي قافله چې پکې د هغوی اموال دي نو که تاسو راشئ نو کېدای شي چې خدای پاک تاسو د مال غنیمت درکړي. نو کم خلک چې صرف د اعتراض موقع لټوي د دې عادت لري یا کامل مې نو اعتراض کوي چې مسلمانان چې مدینې ته لاړل نو هغوی لوټ مار شروع کړو او د مثال په طور هغوی دغه قافلې تعقیب وړاندې کوي. نو دا بیخي د کمعقلتوب او د جهالت خبره ده او د هغو چې کوم جنګي حالات وو د هغې نه د ناواقفیت دا نتیجه ده ځکه چې د قریشو دغه تجارتي قافله ودرول څه د اعتراض خبره نه وه. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د دې تفصیل بیان کړی دی په سیرت خاتم النبیین کې چې د قافلې ودرولو لپاره وتل بیخي د اعتراض قابل خبره نه وه ځکه چې وړومبۍ خبره خو دا چې دا مخصوصه قافله چې ور لپاره مسلمانان وتي وو دا یوه غیر معمولي قافله وه چې پکې د قریشو هر سړي او هر ښځې برخه اچولې وه. د نن دا معلومیږي چې دې متعلق د قریش د رئیسانو نیت دا و چې دې چې کومه ګټه وي هغه به د مسلمانانو خلاف په جنګ استعمالیږي. نو تاریخ نه دا ثابته ده چې همدغه ګټه د احد د جنگ په تیاری کې لګول شوې وه.
نو دغه قافلې ودرول د جنگ د تدابیرو یوه ضروري برخه وه او بله دا چې په عام طور د قریش د قافلو چې کوم ودرولو هغه دې لپاره هم ضروري وو په عام طور چې دا قافلې به وسله والې وي او د مدینې نه به ډېرې جوختې تېرېدې نو همیشه به هر وخت به مسلمانانو ته به خطره وه چې نو ځکه د دې سدباب به ضروري وو او بل درېمه خبره ده چې دا قافلې چې چرته نه به تېرېدې نو د مسلمانانو خلاف به د عربو قبیلو کې به دوی سخته اشتعال انګیزي خوروله او د دې په وجه د مسلمانانو حالت نازک کېدو لګیا و نو د دې لار ودرول د دفاع او د خپل حفاظت چې کوم پروګرام و دغه برخه وه څلورمه دا چې د قریشو زیاتره ګزارون په دغه سوداګرۍ وه نو ځکه د دې د قافلو ودرول ضروري و چې دغه چې کوم د ظالمان دي د قریش نو هغه د په هوش کې راشي او هغه د چې کوم جنگي کاروای دی هغه نه د منی شي او د سولې او د امن د قیام لپاره د مجبورولو دا یو ډېره ښه ذریعه وه نن سبا زمانه کې همدغه شان جنګونو درولو لپاره ځینې ملکونه پابندۍ لګوي هغوی مهلت لګوي چې کومې پابندۍ دي او په ظلم لګوي خو دا هم هغه شان د عمل د هماغه شان طریقې او عملو د پابندۍ لګولو والا او بیا دغه قافلو د درولو غرض لوټ مار نه و بلکې لکه څنګه چې په قرآن کې په صراحت بیان شوی دی چې خپله په دغه خاص مهم کې مسلمانانو د قافلې د خواهش دغه د اعمالو په وجه دا نه وکړه بلکې دې وجه دا چې دغه په مقابله کې د کم تکلیف او د کم مشقت اندېښنه وه نو بهرحال رسول کریم د دغه قافلې خبر رسانۍ په غرض خپل دو صحابه حضرت طلحه بن عبید الله او سعید بن زید مخکې روان کړي وو او چې کله دا دواړه اصحاب روان شو او د قافلې نه متعلق خبرونه معلومول پس د مدینې ته راغلو معلومه شوه چې رسول کریم هلته نه روان شوي دي نو دوی دواړه د بدر طرف ته روان شو خو لاره کې د دې ملاقات رسول کریم سره هغه وخت وشو چې کله هغوی د بدر د غزا نه فارغ شوي وو واپس را روان وو خو دا وخت د دوی دواړه په د بدر غزا کې خو نو شامل شوي خو رسول کریم دې لپاره د غنیمت د مال برخه روباسلې وه بل طرف ته ابو سفیان ته د هغه جاسوسانو له طرفه دا خبر ملاو شو چې رسول کریم سره د خپلو صحابه د هغې په تجارتي قافلې باندې حملې لپاره روان شوي دي دا ویل کېږي چې ابو سفیان ته یو تن ملاو شوی و چې هغه ته دا ویلي چې رسول کریم د سر راسه دغه قافلې ودرول لاره ودرول غوښته او دا چې اوس هغوی په لاره کې اوس هغه په لاره کې هغې په دغه قافلې په انتظار کې واپس پرېښې دي نو دا خبر چې ابو سفیان واورېدو نو ډېر ووېرېدو هغه زمزم بن عمر غفاري نومې یو تن له څه پیسې ورکړې او د مکې طرف ته روان کړو هغه ته وایي چې مکې خلکو ته د هغه ووایي چې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو سره ستاسو په قافلې باندې حملې لپاره راوتې دي نو زمزم ډېر په تیزۍ روان شو چې کله د ابو سفیان دا قاصد مکې ته ورسېدو نو هغه د عربو د دستور مطابق ډېر وحشت زده حالت جوړ کو په زور یې چغې شروع کې چې د مکې خلکو ستاسو په قافله محمد او د هغه اصحاب د حملې لپاره راوتې دي ورشي هغه بچ کړي بل طرف ته ابو سفیان ډېر په هوښیارۍ معلومات اخیسته او د مسلمانانو دغه لښکر نه ځان بچ کولو او سفر جاري ساتلی و هغه چې د بدر چینې ته ورسېدو نو هلته د یو تن نه تپوس وکړو چې دلته تا ته څوک ښکاره شوي دي نو هغه وویل چې دوه کسان دلته راغلي وو او د دغه غونډۍ سره جوخت خپل اوښانې کېنولي وو او اوبه یې اخیستې وتلي وو نو ابو سفیان د اوښانو والا ځای ته ورغلو هلته د اوښانو پچې پرتې وې نو هغه یو پچه راوچته کړه هغه چې ماته کړه نو پکې د کجورو ګډ کې و نو هغې وویل چې دا خو د یثرب د چې کم خوراک څارویو ورکړل کېږي دا خو هغه دی او هغه پوه شو چې د مدینې خلک دلته جوخت دي چېرته نو هغه ډېرې په تیزه خپلې قافلې طرف ته واپس لاړو خپل ملګري خپل چې کومه معروفه لاره وه هغې نه خواته که او د سیند غاړې طرف ته ووته
او بدر یو طرف ته پرېښود او په تیزه مخکې روان شو. په دغه باره کې د عتیقه بن عبدالمطلب یو عجیبه خوب هم د چې کوم رښتونه ثابت شوی و چې رښتیا ثابت شوی و. هغه خوب داسې چې عتیقه بن عبدالمطلب چې د رسول کریم ترور وه او د ام المؤمنین د حضرت ام سلمہ مور وه، د هغې د اسلام قبلولو باره کې دواړه قسمه آرا موجود دي. د ځینو په خیال هغوی اسلام قبول کړی و، خو د اکثرو په خیال هغوی اسلام نو قبول کړی. بهرحال هغوی د ابو سفیان چې کوم قاصد و زمزم د هغې د مکې د رسېدو نه 3 ورځې مخکې 3 شپې مخکې یو خوب لیدلی و او په دې هغې وېرېدلی و. هغوی خپل ورور عباس بن عبدالمطلب راغوښتی و او هغې ته یې ویلي چې زما وروره قسم په خدای ما نن شپه یو خوب لیدلی دی چې ورباندې زه ډېره وېرېدلی یم او اندېښنه زما دا ده چې ستا په کام ضرور څه آفت یا مصیبت راتلونکی دی، نو ته دا کوم راز چې زه تا ته وایم دا به ځان سره پټ ساتې. او یو روایت کې دا دی چې عتیقه عباس ته ویلي وو چې تر څو ته ما سره دا لوز ونه کړې چې ته به دغه خبره ذکر چاته نه کړې نو تر هغې به زه تا ته نه وایم، ځکه چې که د مکې قریشو دا خبره واورېده نو هغوی به مونږ پریشانوي او مونږ ته به بد رد وایي. نو حضرت عباس هغې سره لوز کړی و. بهرحال بیا حضرت عباس ته تپوس وکړو چې تا څه لیدلی دی؟ نو عتیقې ورته ووایي چې ما خوب لیدلی دی چې یو تن په اوښ سور راغلی دی او د ابته په میدان کې ولاړ دی. د مکه او منه دواړو ته ابته ویل کېږي او دا منه ته زیات جوخت دی. بیا هغه په اوچت اواز په چغو کې دا و چې یا خلکه د خپل د قتل ګاهونو طرف ته 3 ورځو کې دننه ورشئ. عتیقه بیانوي چې بیا مې ولیده چې خلک د هغه تن نه ګیر چاپېره راغونډ شو او بیا هغه جومات یعنې خانه کعبه ته ورننوتو، هلته خلک ورپسې وو او دغه دوران خلک هغه نه ګیر چاپېره راغونډ وو. نو ما ولیده چې د هغه اوښ هغه د کعبې په چت بوتلو، بیا هغه هم دغه شان په چغو ووایي چې 3 ورځو کې دننه خپل قتلګاهونو طرف ته ورشئ. او بیا ما ولیده چې د هغه اوښ هغه د جبل ابو قبیس په څوکه هغه بوتلو. د ابو قبیس باره کې دا لیکلي دي چې دا د مکې د مشرق طرف ته یو مشهور غر د هغې نامه ده. او هلته هم هغه هم دغه شان په اوچت اواز کې دا ووایي او بیا هغه یو کاڼی د هغه غر نه لاندې راوغورځولو. هغه چې لاندې ورسېدو نو ټوکړې ټوکړې شو او د مکې په کورونو کې یو کور هم داسې نه و چې ترې د هغه کاڼي ټوکړه نه وي تللي. نو عباس چې دا واورېد نو عتیقې ته وویل چې دا خو ډېر اهم خوب دی، ته پخپله هم دا پټ ساتې او د دې ذکر چاته ونه کړې. او دې نه پس حضرت عباس د عتیقې د کور نه راووته او په لاره کې ولید بن عتبه سره ملاو شو. دا د حضرت عباس ملګری و. هغوی پخپله خو خپل خور ته دا ویلي چې چاته ذکر ونه کړي، خو پخپله هغوی ولید سره د دغه خوب ذکر وکړو، خو دا یې ورته ویلي و چې د دې ذکر به چاته نه کړي. خو یو ځل چې خبره روزي نو بیا روزي. ولید د خپل پلار رتبه سره د دې ذکر وکړو او دغه شان دا خبره مکې کې خوره شوه او چېرته به چې 2 کسان ناست وو نو د دغه خوب ذکر به یې کولو. عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې بله ورځ سهار چې زه خانه کعبه ته ورغلم طواف لپاره نو هلته ابوجهل د قریشو یو څو کسانو سره ناست و چې څنګه یې زه ولیدم نو ما ته وویل چې یا ابوالفضل دا د حضرت عباس کنیت و چې طواف نه چې فارغ شي نو لږ ماله به راشئ. نو حضرت عباس وایي چې زه د طواف نه چې فارغ شوم د هغه له ورغلم نو ابوجهل ما ته ووایي چې یا بنو عبدالمطلب تاسو کې اوس ښځه کله نه تاسو کې نبي شوې ده. نو ما ورته وویل چې څه مطلب؟ نو هغه ووایي چې مخکې خو ستاسو سړو د نبوت دعوه کړې وه، د رسول کریم طرف ته اشاره وه، خو ستاسو ښځې هم نبوت کوي.
عتیقې دا څه خوب لیدلی دی؟ نو حضرت عباس وایي چې ما ورته وایي چې څه خوب لیدلی دی؟ نو ابوجهل وایي چې هغه وایي چې ما یو تن په اوښ لیده چې را روان دی، هغه د اواز کوي او بیا هغه یو کاڼی د غر نه راغورځوي او دا ټول خوب یې ورته تېر کړو. نو ابوجهل وایي چې موږ به تر 3 ورځو انتظار کوو چې که د دغه د خوب مطابق دا ټوله واقع وشو نو ټیک ده، ګینې موږ به یو تحریر ولیکو په کعبه کې به ځوړند کړو چې تاسو خلک په عربو کې د ټولو نه زیات دروغجن یئ. عباس وایي چې قسم په خدای چې زه ډېر بېوسه شوم، نو ځکه مې د دغه خوب تردید وکړو او ما وویل چې هېڅ خوب یې نه دی لیدلی او انکار مې وکړ د خبرې نه چې عتیقې څه خوب لیدلی دی. نو بیا وایي موږ د هغه مجلس نه پاڅېدو، لاړو او ماښام چې زه کور ته لاړم د بنو عبدالمطلب ټولې ښځې ما له راغلې او ما ته وویل چې مخکې به هغه خبیث فاسق ستاسو په سړو الزام تراشي کول او تاسو هغه برداشت کا، اوس هغه ستاسو ښځو ته بد رد وایي او تاسو په خاموشۍ اورئ او د هغه د بېهوده ګویۍ هېڅ جواب هم ورله ورنه کړو. ستاسو غیرت چېرته دی؟ نو د خاندان چې کومې ښځې وې نو غوسه یې وروستې وه. نو عباس وایي چې ما وویل چې ما همداسې کړي دي او زما په خل دې نه لوی بل جرم نشته او قسم په خدای زه به اوس هغه له ورځم او که هغه بیا داسې خبرې وکړه نو زه به هغه ووژنم او ستاسو له طرفه به د هغې تلافي وکړم. نو حضرت عباس وایي چې د عتیقې د خوب په 3مه ورځ زه د کور نه ووتم او زه سخت په غوسه کې وم چې هغه ورځ چې ما نه کومه کوتاهي شوې ده نن به زه د هغې بدل اخلم. نو زه چې کله جومات کې داخل شوم نو ما ابوجهل ولیدو، هغه ډېر پرتیله بدن والا او تیز ژبې والا تن و. نو زه چې هغې طرف ته ورمخکې شوم نو هغه چې هغه بیا که داسې څه خبرې وکړي څنګه چې مخکې کړی وه نو زه به حساب برابر کړم. خو ما ولیده چې ابوجهل ورمنډه کړه جومات ته، یعنې د خانې کعبې طرف ته روان و. نو ما په زړه کې سوچ وکړو چې د خدای لعنت دې په دې وي، په ده څه چل شوی دی، آیا وېرېدلی دی او منډه وي چې چېرته زه دې ته بد رد ونه یم. خو حقیقت کې خبره دا وه چې هغه د زمزم بن عمرو غفاري اوچت اواز اورېدلی و چې کوم ما نه اورېدلی او هغه یعنې زمزم د وادۍ ترمنځ خپل اوښ باندې ولاړ و، اوچت اواز کې دا ویلې او هغه خپل د اوښ پوزه او غوږونه پرې کړي وو، خپله کجاوه الټه کړې وه، خپل کمیز یې شلولی و او په چغو یې دا وی چې قافله یعنې خپل هغه قافله بچ کړئ، په هغې باندې ستاسو اموال د تجارت پراته دي چې ابو سفیان سره را روانه ده او دې باندې حملې لپاره محمد او د هغه ملګرو حمله کړې ده. نو زما ګمان کې هم دا نه و، هغه دا وی چې هغه حمله کړې ده او زه ګمان هم نه لرم چې تاسو به په وخت هلته ورسئ. نو څومره چې کېدی شي نو هلته د رسېدو لپاره تادي وکړئ، خو ما ته دا نه ښکاري چې تاسو به ورسېږئ د هغې مدد لپاره. نو بهرحال عباس وایي چې دغه نوې حادثې زه هم او هغه هم دومره مشغوله کړو چې په د لومبۍ خبرې طرف ته زموږ بیا پام نه و. لیکلي چې کله د مکې قریشو د زمزم اواز واورېدو نو ډېر غوسه ورغله او هغوی خلک جنگ د تیاری لپاره راپارول شروع کړو. هغوی دا وی چې آیا محمد صلی الله علیه وسلم د هغه ملګري دا خیال کوي چې دا هم د ابن حضرمي د قافلې په شان ده؟ نو بیخي نه، قسم په خدای دوی به خبر شي چې داسې نه دي. د عمرو بن حضرمي قافله او د مسلمانانو په لاس دغه د وژل کېدو دغه د قتل ذکر د سری عبدالله بن جاش کې شوی دی. مخکې ما بیان کړو چې پکې مسلمانان ډېر په اسانۍ ابن حضرمي وژلی و او دغه په مال او په سامان باندې قبضه کړی. خو بهرحال اوس د مکې قریشو تیاري شروع کړه او هر یو تن یا خو جنګ لپاره په خپله روانو یا په خپل خرچ څوک بل څوک را لېږلو. او د هغوی یو رئیس سردار دا وی چې آیا
تاسو محمد صلی الله علیه و وسلم دغه صحابي ملګرو او د یثرب خلکو له دغه خبر اجازه ورکوي چې هغه به تاسو مال ولوټي ولاړ شي او کم تل چې د مال اجت لري نو زما مال دغه لپاره حاضر دی او سوچ د خوراک سکاک د سيزونو اجت لري نو هغه حاضر دی نو چا ول 200 دینار چا ول 300 چا 500 ورکو او چا وی چې چرته غواړي او څنګه چې غواړي نو استعمال کو چا شل او خان د جنگ لپاره ورکو چا د جنگ لپاره چې کم خلک روانو دغه د کور والا د خرچو چې تولو ذمہواری واخسته او چې څوک چې په خپل جنگ نه شوتلی نو هغه په خپل ځای په خپل خرج بل تن څوک روان کو دغه شان په 2 یا 3 ورځو کې د جنگ تیاری مکمل شوه دلته دا بیا سادل پکاري چې هغه خو اعلان کړی و چې فورن ورسي خو 2-3 ورځې هغه مخکې د جنگ خه تیاری کړې و عمده تیاری کول دا خې چې کافران چې کوم هغه د مکه هغه مسلمانانو سره باقاعده د جنگ باندې لټوله یعنی که صرف قافله بچ کول دغه مقصد نو دا خبر لکه څنګه چې مخکې ورکړ شو چې دیو په فوري تور رسیدلی وو او چا په لاس چې وسله راغلی هغه به چې تکړه وتلی خو داسې نو شوي بلکې هغه د قافلې په ځای د جنگ له تیاری لپاره تللی وو او بیا د قریش د سردارانو باره کې لیکلي دي چې د قریش 15 سرداران امیه بن خلف عتبه بن ربیعه شیبه بن ربیعه زمان بن اسود او حکیم بن حزام د غشو په ذریعه فال روباسله و چې جنگ لتل پکار دی یا نه نو په دې انکار ولا چې کوم غشو مغه راوته وو چې داخله د جنگ لور نشي یعنی هغه چې کوم غشو هغه راوته چې ورمایل کړو چې جنگ مکوي نو ټول یو ځدا فیصله کړو چې داخله په جنگ کې نه شاملېږي خو بیا ابو جهل هغه راغلو او اصرار ورته کو چې دی بزي نو په دغه لړ کې عقبه بن ابو معيط او نظر بن حارث د ابو جهل سره شو او خلک ځان سره بوتلو باندې اصرار وکړو نو د عتبه او د شیبه چې کوم غلام هغه ورته و چې قسم په خدای تاسو جنگ نه روان بلکې خپل قتلګاه ته رواني نو په دې هغه دوه فیصلو کې چې جنگ ته بنځي خو د ابو جهل اصرار به دومره زیات شو چې دوه په دغه نیت ټول سره تلو روان شو چې لار نه به واپس راشو حضور فرمایي چې جنگ لپاره د کافرانو د تیاری او د روانېدو چې کوم نور تفصیل دی او د دې چې کوم واقعیت دی ان شاء الله هغه به آینده بیانېږي کافی تفصیلی خبره ده कि दोनों इस नियत से सबके साथ जाने पर तैयार हो गए कि रास्ते से वापस आ जाएंगे जंग के लिए कुफार की तैयारी और रवानगी की मज़ीद तफसील जो है और इसके वाक़यात हैं इंशाअल्लाह आइंदा बयान होंगे काफ़ी तफसीली बात है الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.